السلام علیکم ملګرو. مفتی منیر شاکر صاحب یو بل واقعه بیان کړی دا او په صفا الفاظو کې د معراج د واقعا نه انکار کړی دی. وای د معراج واقعا چې کومه ده په دې کې غټ اختلاف دی او په دې کې شک دی چې دا شوی ده او که نه ده شوی. نعوذ بالله. په قرآن عظیم الشان کې د دې ذکر شوی دی او تاسو د منیر شاکر صاحب دا خبرې واورئ او ورپسې بیا د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه دا خبرې واورئ. یو طرف ته مفتی منیر شاکر صاحب دا واقعه بیان کړې ده او بیا مولانا بجلیګر صاحب نور الله مرقده هغه بیان کړې ده او بیا په خپل ګریوان کې وګورئ او سوچ وکړئ فیصله وکړئ چې حق کم یو دی او باطل کم یو دی او په کمنټ کې موږ د خپل رای لازمي راکړئ چې دا مسله منیر شاکر صحیح بیان کړې ده او که مولانا بجلیګر رحمت الله علیه صحیح بیان کړې ده. راځئ دې ویډیو طرف ته ځو ملګرو. دنیا ټولو نه لوی اختلاف د معراج په واقعه کې دی. دا دوه خبرې یادې کې. بیا دا ځان له اختلاف دی چې په اوو اسمانونو کې کم کم اسمان کې کم کم نبي لیدلی دی. یو یې لیدلی دی که دوه دوه یې لیدلی دی. دا ځان له اختلاف دی. موږ د هیچا لیکل نه منو، موږ د رب لیکل منو. محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړی دی او په داسې وخت کې تللی دی چې د حدیثو یو کتاب نه و. بله خبره واورئ. ټولو نه غټه واجبه خبره، معراج واقعه شوې ده او که نه ده شوې؟ دا حقیقت هم شته که نشته؟ دا هم یوه خبره. عزیزانو اوس یو باریکه خبره واورئ نو بیا درته بل یو باس کوم. تپوس دا دی چې الله سره دا ملاقات چې د معراج په شپه و دا مع الکیف که بلا کیف پس پرده ملاقاتو او که داسې مخامخ و. دې ځای نه تر کراچۍ پورې ما تپوسونه کړي خو زه چا مطمئن نه کړی شو. د مولانا علامه شمس الحق افغانی صاحب په 400 کې د هغه تپوس مې د دیوبند د محتمم قاری طیب صاحب نه کړی چې د دې شمس الحق صاحب څومره علم دی. هغه ویلې چې ایشیا میں ان کی برابر کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. په تمام ایشیا کې د شمس الحق افغانی صاحب عمره علم دی چا نشته. هغه پسې لاړه ناجوړ او کور پروت و. زوی ورته ویلې چې دی راغلی دی ویل را دننه یې که چې دننه یې بوتلمه دا تپوس مې ترې وکړو. ما ته وی بیمار یم ډېرې خبرې نه شم کولی خو ته د کوم ځای نه رالې او زه خو یې پېژندمه خو مال جي پېښور نه وی 100 میله مال 22 میله به او ویل دا پیغمبر چې د ځمکې نه اسمان ته تلی و دا 100 میله تلی و. ما دا خو به جي کروڑونه میلونه تلی و. ویل ته ما خو نه یې راغوښتی که نه؟ مالې نه. ویل په خپله راغلی ماله و. ویل زه بیمار وم تا نه مې ځان پټ کو؟ مالې نه. ویل زه انسان یم بیمار وم تا نه مې ځان پټ نه کړو. الله د هر څه نه مبرا دی، د بیمارۍ نه او د خوراک نه او د څښاک نه او د هر څه نه مبرا دی. او غوښتی اسمان ته و. کینی د موسی علیه السلام غوندې د سره به هم په کوی تور خبرې کولې که نه. غوښتی اسمان ته و. نو ویل په کروڑونو میلیونو باندې هم غوښتو او الله دومره بې وفا دی چې بیا یې ځان هم پټولو. ویل بچیه داسې لیدلی دی لکه ته چې ما ګورې او زه تا ګورم. داسې یې لیدلی. دا شپه مال څومره وه؟ شپه مال ویل شپه وی ماله و. ویل د عاشق او د معشوقې شپه چې یو ځای راشي
هغې په دې ډېر خوشحالېږي چې زر سبا شي او که په دې ډېر خوشحالېږي چې دا شپه اوږده شي. ووایئ شپه هسې نه خپلو ښځو ته هم خیال راشي. دا د عشق خبره ده، ښځې سره عشق نه وي. نو چې پیغمبر غوندې معشوق وي او الله غوندې عاشق وي نو فلک الافلاک د ټولې دنیا نظام تاوی. دا یې ودرولو، خدای خبر چې 100 کروڑه کاله ولاړو. 100 کروڑه کاله نظام ولاړو، ځکه چې حدیث کې راځي چې کنجي مو مغسې خوځېده او بستره مو مغسې ګرمه وه. نو کنجي خو ودرېږي هله چې ټایم پې تیر شي که نه، او چې ټایم پې نه تېرېږي خو مغسې به خوځي که نه. نو ټایم ولاړ دی، هر شی په خپل خپل ځای منجمد دی. بیا چې واپس راتلو 1,40,000 پیغمبران ورسره ټول راله او په مسجد اقصی کې 1,24,000 پیغمبرانو ته د سهار جمع ورکړه. ویل ته حبیبه خبرې چې دا مې ولې وکړه؟ وی الله ته پوهېږي. وی دا مې ځکه وکړه چې ټول خطابات مې درکړي وو، یو خطاب پاتې و امام الانبیاء. دا خطاب پاتې و چې امام الانبیاء هم ته. دا د معراج مختصره غوندې بیانو، بیا به چېرته په ژوند کې کوو.